أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود د دې ربط مخکې سورۃ سرداري سورة یونس کې الله عقلی دلایل ذکر کړل د الله ر توحید چې اے خلکو دیو الله بندگی دیو الله اطاعت یو الله لرجو یو الله لرکو سجده پکار ده عقل دا تقاضا کوي دی صورت کې الله نقلی دلایل ذکر کړي چې انبیاء دې مضمون د پاره راغلي دي دیم سورہ یونس کې رد کې الله پاک مشرکین شو هغه عقیده لرله د سفارش شفاعت قهری موږ به د الله په وړاندې بدمعشي زور استعمال کو مقابله وکړو د دې صورت په اول کې به الله ر توحید مضمون راوړي بدمعشي نه الله ولته نه چلیږي دریم سورہ یونس کې امر کو په اتباع د وحی واتبع ما یوحى الیک اے نبی تعالی چې کوم شی دی وحی کېږي د تابعداري کوا دی صورت کې الله خلاصه وحی ذکر کی خالص توحید سورہ یونس کې ویل چې انسانانو د غیب علم الله لده پټ شینو باندې اپوي دي دی مقام کې الله بیان دی کوي د الله نه سوار په دې خواجه څومره اغه له ګور بالکل سره د غیب علم شته دی نه نفي علم الغیب د غیر الله نه دا هر صورت به د الله تقریر دی مقرر شکل یو تقریر کې نه یو خاص هدف لري غرض دی صورت کې الله درې هدف بیانوي درې داوی یو دا چې اثبات توحید یک یو دی الله هیڅوک سره شریک نشته ملائک انسانان پیران مړ ژوند دي دویم التجیب بالدعوه الله چې کله قران بیانوي ګورې یریږي بنا سیمنو چې رسول مې قتل کی څوک مې ونی شي څوک به دې مغل ترور کې نه دا خو ډیر کلک کتاب دی ته به دې کلک ودرېږي نو چې سکیږي اب مالک دي قتل له کو زندان دی او قبل له قبل له دریم نبی صلی الله علیه وسلم نے پورا تسلی الله ور کوي پکې غما خلاصه سورۃ اول باب 25 پوری اول کې الله ترغیب ورکړي قران لا الله دا قران ډیر جامع کتاب دی دویم نمبر آیات کې برت شرف العباده د دې الله نه سوابل چاله ګور سره کته نه کوي ک پیر صاحب دی ک شیخ صاحب دی وستي مرزا الله دا خو ناروا ده سر چې کته کوي نو صرف او صرف چاله یو الله لا دریم نمبر آیات کې الله ترغیب ورکړي توحید لا دې فعلی به بیان کی څلورم پوری پنځم کې الله زجر وکي اورت د شرف العلم هیڅ څوک د الله سره په غیب باندې شریک نشي چې پوي شي شپږم کې رد شرف التصرف هیڅ یو زنده سر نشته انسانانو مگر په الله رزق دی څومره اوچت ذات دی دا ووم کې بزجر ور کې په انکار د باس بعد الموت ډیر انسانان دي قیامت نه مني عام لکه دهریان اتم کې بل لارټنه ور کې بدو خبرو باندې او په بدو حالات باندې غالبا لسم نمبر آیت پورې انسان نه دی کله وې د عذاب ولنه راشي کله چې مشکل پیرا شنه استعمال پریت کې چې خې کوم نو است الله تکبر به کوي بدمعشي کوي
یولس کی بشارت زیره 12 نمبر آیات کې الله تشجیع ذکر کې په بیان د توحید چې او پیغمبره کله چې قران بیان نو ډېر په میړانه د زری په اندازه باندې ګور ورسنه شبکې تیار لسی به بل رټنه سوال لس کې بل رټنه اور کې په انکار د کتاب دی وای دا قران د الله کلام نه دی غب شپ دی دا شپارس کې تخویف ولس کې نبی صلی الله علیه وسلم تسلی مقصد بیات کی دلیل نقلی اتل سمرات کې الله علت د عذاب بیان کې چې دلیل شي تخفیف اخروی داخل ګول الله دل کړه دروغ وایي کنه الله وایي ما سره شریکان غني کله ما سره شریک دي شلم کې الله به تخفیف ذکر کوي چې اے انسانانو د الله نه بچ کېدې نه شي نه هم سو خلاص کی ورې د سیمینه ور کوي درش کی بشارت چلیرش کی الله تمهید ذکر کې د پاره د ما بعد مقصد بیان دی مثالی بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را حدیث کې راځي د نبی صلی الله علیه وسلم بریګی راځي سپینو وختو ولګیدا ابوبکر سره ډیره مینوا د غار ملګری د سفر ملګری د هجرت ملګری د سنگر ملګری د دعوت ملګری ارزه کې بشریک وو نبی صلی الله علیه وسلم بکره ملګر لم ویلي وی ګور اسما دا یو دوست ابوبکر د بارک ولی ماته سو خپه کوي هر وخت تاسو سره جنجال کوي دا زما وزیر دی نبی صلی الله علیه وسلم چې دقیق نظر باندې وکاته دلته وختس کې شي وو سره وګیره کې ټول دویش وختس پینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی یا رسول الله ګیره خو نیم سپینا شو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي شیبتنی زغ سوره هود سپینګری کړم دا ډېر ګران سورۃ دی کله سوره الحاقه یاد کی کله سوره واقعه ذکر کی کله سوره مرسلات وغیرہ ګران سورۃ دی دا کتاب معنا هاذا کتاب مخکې مبتلا ده دا ډېر درین کتاب دی سپین کتاب دی اوچت کتاب دی احکمت آیاتهم مضبوط دی آیاتونه دا به بیان کړی شوی دی من لدن حکیم خبیر د جانب دا الله نه حکمتونه والا دی او خبردار دی څه مطلب دا تاسو مخه چې کوم کتاب دی دا ډېر اوچت کتاب دی ولی الله یې مې تشریح کړی دا ان شاء الله دی شي تشریح کیندا و څومره قیمتي کتاب دی احکمت معنا قطاده سے فرمایي دا ټول مضبوط دي اس باطل بګی نشتا ابو العالیه وی معنا آیاتونه مضبوط دي په امر باندې او پناه تفسیر لاغله ده په وعد او وعید ثواب عقاب عبد الله بن عباس فرمایي احکمت دا معنا ناسخ نشتا احکمت دا معنا الله واپس کی جمع کړي شوی دی دغه نور څه به لګ لګ را لګل شوی دی تقریبا دریش کاله دوه میاشتې او دوی شروع کې پوره شو فصل دامن بالحلال والحرام حلال و حرام تشریح کړو ثواب او عقاب وعد و وعید من لدن حکیم د جانب دا الله نه حکمتونه والا دی او د قشان خبردار دی خبيرو وسرد الشرك العباده دي ته ویل شي جواب سوال اې دي قران مرکزی مسله سره څنګه ډېر خبري قران کې شته شهیدا بنیادی خبره سره الله دلته کې عبارت پټ دی الله لا تعبدوا شرامد شون و الا الله سوا الله نه انني يقينا ذات سليم داغه قران نذير ير ورکون کې او بشیر او نذیر ورکون کې قران دا موږ لوي رکوع سجده شکوي بس یو الله له کوي بل چاره بندګیونه کوي اوس ترغیب توحید لا دغه خبره د شي کړي دا ان استغفروا بخره وغاړي ربکم دخل ربنا به توبه وباسي الیه الله لا
بخنه څه بارے کې وغواړو یو په بار د شرک یا الله موږ معاف کا دویم هغه ګناهونه چې کوم مخ کې شوي دي ثم توبه کې دا سمه معنا دا واو دی سوال لاله استغفار او توبه کې فرق څه دی دا یو شی دی جواب بخنه وغواړي د الله تعالی نه په جواب باندې به توبه واسي الله له پزړ باندې یا په طاعت او توحید وځي استغفار پیدا واورا یو دا چې الله واست رزق پراخه کی دویم جون برکه شي دریم عذاب بدر باندې رانه شي یمتع معنا مزید بدر کی تاسو رحمتان حسنا مزید کیسا علاج المسمى نیټه معلومه پوری سوره هود 50 کې مراشي نوح کې مراشي یمتع څه معنا يعمركم الله بعمر درکی دیم قول علماء ذکر کړی چې مراد دې نه ده دا هغه عفار توفیق بدر کې چې په ایمان الله خوشالي یا قناعت بدر کې تاسو پر موجود باندې چې کوم شی درنه فوت شوی دی پای وخت پکې غیلا علاج مسمى معنا مرګ قیامت جنت داخله دل وس ترغیب اخرت لا ويؤتي وربكي اريو خاوند فضل لا فضل او خپل خیر هر خاوند فضل لا فضل معنا خیر والله ورکی فضل معنا جنت فضل معنا توفیق کې څه عمل وس خالد هغه موږ د سره توحید منونه توحید لا بګی شی دی جواب وان تولوا كذا خلق مخواړو فاني يكتاس مخواړو فاني اخاف يقينا زيريګم پتا سو باندې عذاب يوم كبير دا عذاب دا اورج نه چلو یدا قیامت سګي دین مراد بدر دی بدر کې الله څخه سخت سزا ورکړه اوی جنرالانه به کې مردار شو اوی قیدین واستخفيف اخروی الى الله خاص الله مرجوكم ساسوا فشرا وهو على كل شيء قدير دی الله په هر شي باندې طاقت والا دی الله مخره به ودرېږي الله به سره حساب کتاب کوي ډیرو چې طاقت ته دی الله یو کسر والله حساب کوي ته بچی دی نشي ورسات کی زجر دی اسه کی آیات کې رد شرف العلم دی بد نبی صلی الله علیه وسلم سره دښمنی کوله الله یې ګوره زړه باندې پوهیم چې غلط حرکت شروعږي یا نبی صلی الله علیه وسلم دعوت کو قران درس دوی به ایسه په بل طرف باندې واوخته یې اوس به التناستی دغه بل کار بغیر درسونه نشته الا خبردار انهم یقینا دوی اړي الله اذا پولیسینم صدورهم دغه سلور تفسیر دیو دا منه په عداوت د نبی دویم په کفر باندې دریم سینه د شي اړې شمالي دلې نه سلورم حیاءن با صحابه وشي جما کوله الله نه حیا کوله دي هم بستری په حالات کې ځم بری شراتاو کو الله یو زخه دی وینم بیرغینا نو استاوس کې ندی چې ځم پټ کې منو د الله یا د رسولنا وصلی الله د غرمې چې جامع وباسم زدر باندې پوهه الا خبردار حين پاتیم چې داخله ک الله وی تاوی ثيابهم داخلي جامع استقشونه کی معنا تاولو يعلم الله تعالی پویږي ما پاس شوی پټیو کار کوي انه علیم بذات الصدور یقینا الله په خواندانو د شینو ار خبره باندې پوهه ورسات کې رد شرف العلم دا تکمیل لري ما قبل له حاصل بدای اے انسانانو پر دنیا کې څومره مخلوقات دي ټول د رزق ذمہوار څوک دي او الله دی دا رزق شو ورکی خو علم پېښتا نو چې علم شته شرط پټيږي کوم خو الله وی نشته هیڅ او زنده سر فل ارض پر اسمکه کې الا الله رزق مگر په الله رزق دی رزق دا معنا چې دا ژوندې په پات کیږي
نور معناګانې مولا مو کړی دي ويعلم سره جواب سوال چټي دا الله په الله باندې رزق دی خبر خو په علم کو هغه ور باندې علم یو کبني الله جواب وکړو ويعلم الله تعالی په زیاد آرام د دی او په زیاد سپارښتنه امانتي مستقر دا معنی د مور رحم مستودع دا معنی د پلار شاه یا بالعکس یزید آرام او زیاد امانت قبر د پلار په ملا کې د مور په سینه کې چې کومې معنی نه ته جوړېږي الله دا مال معلومه ده چرته چې سملې چرته چې ګرځي دا چې مال معلوم دی قبر دې مال معلوم دی نو مان چرته بچ کې دي الله نشي بچ کې دي کلن دا ټول چې په کتاب مبین په کتاب کار کړي وزجر په انکار د باس بعد الموت ډیر خلکو ویلي په مړه قیامت نشته الله جواب وکړو چې انسانانو د اسمکو اسمانونو باندې او د عرش باندې د الله اختیار او طاقت شته سره کمزوري بدن باندې د الله طاقت نه ضروري وهو الذي الله ذات دې خلق السماوات والارض في 6 ايام چې د پیدا کړی اسمانونو او زمکه په اندازه شپږ ورځو وکانه عرشه عرش الله على الماء فوبو باندې اول وخت کې سوره بقره کې ابن کثیر په عالم کې ذکر کړو بعد شو ګرته اوچت شو اسمان او غرونه ليبلوکم د امانه چې الله تاسو زمکه لاندې راولي اې دې تعلق تر خلقه پورې دی یا چا وی دي تعلق راغی تر الله رزقا پوری سوره ملک سوره کاف کې عمرش ازمیک څه کوي ايکم کم یو دي تاسو چې احسن عمل ډیر کړي په بار د عمل دې سمانا خري عمل قرطبي لیکي قطاده یا تم عقلن چې عقل پورا دی حسن بصری وی چې اسحد په دنیا څوک په دنیا کې زائد دی ضحاک معنا کړی دا اکثر ذکرن څوک ډیر ذکر څوک الله یادای مقاتل معنا کوي اتقال الله څوک الله نړۍ لري عبد الله بن عباس وی چې عمل بطاعت الله څوک الله عمل کوي دي شونه ویل چې اکثر دې توجه کوي الله تعالی د شنو وی چې سورہ رکعات مجدي کړي لري احسن لك عملك خو خي وکا سمو شر ور ماشاء الله کا تو شل لگا په شل منټو کې دی له ضرورت دی شلو کبري کیفیت معنی شکر والا ال تتابسي پیشنه مې راولېږي احسن ویلي فضل ابن عاص چې پښتنه وکړه چې احسن سمانا قال ان يكون الاخلاص والاصواب عمل بخي کې د الله لپاره او د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې برابر کوم عمل چې د الله لپاره نه ریایي یا کوم عمل پای کې د رسول الله طریقه نه حقیقتا الله سره منی دا بدعت ته را ده به سوال لري چې انسان وکړ نیک عمل شي احسن عملا دا خدای چا خواهش ني یو وایي چې نیک عمل شم کیسه عمل زمانہ صادر شي بل زمانہ د ټور نمخ کې اول د الله په ذات باندې ایمان لري تیم د الله په قیامت باندې ایمان لري دریم د الله د عظمت عقیده ولري څلورم د چا رحمت او زمنه متاثر کېږي نه پنځم هغه اسباب استعمال او چې عمل په قبلېږي شپږم هغه اسباب استعمال او چې ورسته هو شاړي ووم د الله سره مینه کوا اتم د قران او سنت مطالعه نهم جهاد کوا لسم ارج کی کنیات کوا یو رسم کوشش کو چې عمل پټ کړي احسن عملا والزجر ولئن قلت وكتو انكم يقينا تصبر اوچت کړي شي من بعد الموت ورسې دې مرغنا خمخوي الذين انسانان کفروا چې کفر کړي دي ان هاذا ندى خبر الا سير مبين مگر دروغ کارا قیامت چرته دي دا چې غب شپ دي چې د خلکو شروع کړي قران کې الله ډېر عقلي دلیل دی ذکر کوي کله کله دا وایي اے انسانانو نوې پیدا مې کړې نو اې دوباره وستاسو پیدائش باندې قادر نو اول چې الله قادر دی دوباره خامخا دی کله باران وشي
لاندې زمیدار دانه کړلې شنه تیغونه دا دانې نه الله رو باسي دا شنه تیغونه دی و چې دانې نه چاره وېستو الله موږ هم دا و چړو کې الله را جوړ کی کله وی چې انسانانو سورې صافات کې اسمانونو غرونه تا په دې باندې ما طاقت دینو اے پرې کمزوري بدن باندې ما طاقت نه کله وی الله عادل دی عادل دار جنتی جنت لبوجي جهنمی جهنم له کله چې قیامت راشي کله وی الله رحیم دی رحم د الله دنیا کې نشات دی تر څو چې آخرت مستر نه پراخ رحم دی دې نشي بندي دی هغه کله وی دامه کې قومونه مې الله برباد کړ دلیل لبدی چې هغه مې برباد کړ چې قیامت مراولم ورسات کله او زجر ورکی په بد اقوالو احوالو کله موږ دا قیامت الله ورستګو یو دم دوچې جوړیږي ولې نه راځي دا قیامت خو نشته دا محمد دروغ وای دا خبره دا واغه ولا انه کچرته ورستګو موږ انهم العذاب د دین عذاب الامه تر یوم دی معلومه خامخوي استهزان ما يحبسوا لك څنګه عذاب ناراضي محمد نسب ویلي عذاب دي شو دا ولې راځي نه جواب الا خبردار یوم پاورز باندې اتیم شراب شدویلا لیس نبی ګرځیدل د عذابانو د دوینا وحاقو غیرب واشي به بده باندې ما کانو به یساجون عذاب دا غڅ شو دی پر ټوخي کړی دی الله ګوربا پین شي بچی والزجر په عنا دي ولئن ذقنا الله يكم وسكو انسان له خپل طرفنا رحمت بیت لریکو منه ددنا انه یقینا دای نو مې دا او ناشکرا اوس دا منځل کې کفور په سبب باندې رضی الله ما سره بد وکړو دی وکړو واغه اوس بل زجر ولئن ذقناه الله يكم وسكو دلنا من نعمتنا صحت ورکو پراخي ورسره zarar نه مسد هوشي دل راغلي نو خامخوي ذهب السيئات الله تکلیفون عن نسمانه سمانه شرکی اعمال مې وکړه د غیر الله په نامه مې نظر نه وکړه عمل لا مصیبت لاړو یزما په تدبیر کنا انه یقینا داش الله ویلوی کيو فخور اسد زنده کله صفاتونه کوي اوس سایت کوم بشارت حاصل بدای چې انسانانو صبر کوي تاسو نیک عمل کې عمل وکړي د قران او سنت برابر الا الذين مگر هغه انسانان صبروا چې صبر کړي دي وعملوا الصالحات وعمل کړي د قران او سنت برابر اولئک الله دې انسانانو لبکنه د اجر کبیر لوی اجر دی عمل صالح سمانا کوم عمل چې قران او سنت برابرۍ کل عمل وافق الكتاب والسنه عمل صالح دې نشي چې پلانې سی وی دا ډېر عمل دی شرع جائز کړي شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمایي پای کې کم او کیف معلومي اندازې معلومه طریقه اجر کبیر قتاده رضی الله عنه فرمایي ودا کنه د جنت نه معنا د شي انسانان والله جنت لور داخل کی ال تولوا د وشيږي